بسم الله الرحمن الرحیم. سنو بلوچستان FM 96 په نننی نشست کې د بایو ټیکنالوژي د اډوانسمنټسو او په خاصه توګه د سند په برخه کې د کرنې په برخه کې او د نور داسې د طب او د میډیسن په برخو کې د دې لاسته راوړنې چې بایو ټیکنالوژي څرنګه د انسان د ژوند مختلفو برخې د هیومن لایف مختلفو سفیرز اغیزمن کړي دي او د نوو ټیکنالوژي سره د نوو بدلونونو سره مخ کړي دي. یقینا لکه څنګه چې انسان د ژوند په مختلفو بیلګو کې پرمختګ کوي، همدارنګه د بایو ټیکنالوژي په مدد سره چې موږ کولی شو چې د اوسني حالاتو کو د کلایمټ چینج چې یو داسې مظهر دی، یو داسې کمباینډ مسله ده، یو داسې مسله چې د نړۍ ټول هیوادونه د هغه سره مخامخ دي. نو په دې حالت کې د فود پریزرویشن یا د خوراکي موادو د زیاتوالي مسله چې د هغه ډیره زیاته یو لوی ګواښ دی د نړۍ لپاره. نو په دې مد کې د موږ سره د بایو ټیکنالوژي استعمال چې دی هغه ډیر لوی انقلاب رامنځته کړی دی او دغه برخه یې ریولوشنایز کړې ده. څرنګه داسې لکه چې داسې نوې امپرووډ سیډز چې دی هغه د یو باټنیکل پروسس څخه وتلي یا د یو ریسرچ پروسس څخه وتلي چې په هغه کې تولیدي سټرنث چې دی هغه د پروډکشن چې کوم طاقت او توان دی هغه نور زیات شوی دی او داسې کلایمټ ریزیلینټ درختي ونې یا نور داسې بیجونه پیدا کړل شوي دي چې هغه د ډېر سختي تودوخې د ګلوبل وارمنګ په صورت کې هم او یا د کم اوبو په لګښت سره چې دی هغه ډیر پیداوار ورکوي او د یو سسټینبل د یو دوامدار کرهڼې په برخه کې د دې ډیر لوی کردار دی. همدارنګه د طب په نړۍ کې چې دا وخت انسانان د طب په دنیا کې ډیر لوی اډوانسمنټ او ډیر لوی لاسته راوړنې لري، په خاصه توګه چې ورو هغه ډیزیزز یا هغه چې هغه د پینډیمکس بلل کېږي چې هغه د نړۍ په کچه باندې هیوادونه یا خطې چې دی هغه دغه څخه اغېزمنه کېږي. داسې پینډیمکسو په اړه باندې انسانانو ډیر کارونه او ډیر دقیق ریسرچ بعد داسې ویکسینز پیدا کړي، داسې ویکسینز جوړ کړي چې هغه د داسې ډیزیزو پر وخت دغه تشخیص او ډایګنوز کول او دغه په وړاندې یو داسې مقاومتي عمل په انسان کې دغه د ایمیون سیستم سټرنثن کول. په اوسني کې موږ تجربه کړل لکه چې د کووډ 19 پینډیمک چې کله د نړۍ تر هر نو کور رسېدل د نړۍ ټول وارځي ونیو. نو په داسې حالت کې د بایو ټیکنالوژي د مدد څخه ساينس پوهانو ریسرچرزو په ډیر چټکۍ سره یو داسې ویکسین ته لاره برابر کړل چې هغه د دې پینډیمکس د خپل تبایانو څخه چې د هغه وژغورل. په تیر وختونو کې انسانان داسې ډیزیزز چې دی هغه ایکسپیرینس کړي لکه بلیک ډیث دی، همدارنګه طاعون دی چې هغه د انسانانو لپاره یو ډیر لوی مسله او یو ډیر لوی ستونزه وه. خو په اوسه کې د بایو ټیکنالوژي په مدد سره داسې کارونه شوي چې هغه ډیر زیات مددګار دي. همدارنګه د انسانانو د جینزو یا د جینیټیک تبدیلی یا په ډي ان اے باندې کار کول، په هغه کې اصلاح کول، په هغه کې بدلون راوستل، دغه کارونه یا د کلونینګ یا د ټیوب بیبیز چې کوم کانسپټ رامنځته شوی دی که څه هم د یو اخلاقی بحثونه هم له دې سره څېړل شوي دي چې باید چې انسانان د دې لپاره یو ایتیکل باونډري چې هغه جوړ کړي یا یو داسې چوکاټ ورکړي چې هغه د انسان چې کوم کرامات دي یا د انسان چې کوم بحیثیت دی، انسان د کوم د ژوند دی د چې کوم سټرکچر دی هغه تخریب نه کړای شي او انسانان په یو چوکاټ کې دننه